د سپلي واده دی راغله شړشمبیا په ګل کېدو شو بنګړیوالي زمونږ چم ته راځي کلي ته راشه د سپلي په راتګ د اوازي ملکڼ ملګرو شاعرانو د یوې خوندورې مشاعرې تابیا کړې وه چې پکې د تپه سلطان خان خیل یو شمېر شاعرانو برخه واخیسته د شړشمو په باړۍ کې راټول شوي شاعرانو د فطري ښکلا رنګونه د شعر په نیازبینه ژبه کې زمزمه کړه. بس یوه مور و چې زما د رنځ علاج یې کوو د نفرتونو تاو وهلی وم بیمار ورغلم او صادقه مینه د حالاتو ګلی ووهلم صادقه مینه د حالاتو ګلی ووهلم لکه ګلاب چې د ځوانۍ په نوبهار ورغلم. سپرلی پټه په راغې هر دې سمونګل شوي دي او په للمه تورو غرونو کې شړشمونګل شوي دي او لیدل مې ماشومانو غوږونو کې ایښلي لیدل مې ماشومانو غوږونو کې ایښلي او دا چا وی چې غانټول د دوی نه کمونګل شوي دي. نه زه به دروغ وایم او نه ته به دروغ لیکې نه زه به دروغ وایم او نه ته به دروغ لیکې او راځه چې ګواهي وکړو قلمه په یو بل هیڅ نه وایو موږ په خوله نور په یو بل پوهه یو ګرانه اشنا زه او تا نور په یو بل پوهه یو. رایاد کې راته خپل ښکلی جانان په پسرلي کې وریږي چې نری نری باران په پسرلي کې مین چې دیدنونه ښه بېغمه پکې وکړي او خدایه ته مطرح کې رقیبان په پسرلي کې او دومره کوي مینه زه چې ولیدم نو وګورئ دومره کوي مینه زه چې ولیدم نو وګورئ او سمه د سپرلي د ګل په شانتې غوړېدلې ده. هسې خو شاعران او قلمکار د قام سترګي بللی کیږي کله چې د قام سترګي په حرکت کې وي نو قام بیدار وي. د خپل کلتور او ثقافت لپاره دارنګه دستورې را جوړول د ادبي ملګرو یو مهم قدم دی. باید چې قلمکار غازیان د بیدارۍ غږ له د ادب په سنګر دوام ورکړي. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکان.